نو الله فرمایي وعاشروهن تاسو ژوند تیروئ د ښځو سره بالمعروف په ښه طریقه د دستور مطابق. فإن کرهتموهن بیا کو چېرې تاسو نه خوښوئ هغوی، یعنې کو یوه ښځه ستاسو خوښه نه وي، د هغې شکل او صورت ستاسو خوښه نه وي، نو طلاق ته ډایرکټ خبره مه رسوه. الله وي ګزاره ورسره کوه، ستا خوښه نه ده مور پلار درله کړې ده، نو داسې نه ده چې بس ته چې کوم دی هغه وښې او ټکی بې وجې تنګی داسې مه کوه، ګزاره ورسره کوه، دا به د الله نه مقرر وه. فإن کرهتموهن خو چېرې تاسو نه خوښوئ هغې ښځو لره فعسا نو څه لرې خبره نه ده ان تکرهو ته چې تاسو نه خوښوئ شیئ یو څیز ویجعل الله او وګرځي الله پاک فیه په هغه څیز کې خیرا کثیرا ډېر خیر ستاسو دپاره. مثال په طور د دې شکل صورت ستا خوښه نه دی خو ګوره د الله نه مقرره وه ستا په نکاح کې راغلې ده، نو دا تنګوم مو طلاق ولم مو ورکوه بغیر د اشد ضرورت نه. ځکه چې بعضې وخت کې انسان ته یو څیز کې شر په نظر باندې راځي، هغې کې پټ الله رب العزت خیر د ده لپاره ایښي. نو د دې شکل صورت خو ستا خوښ نه دی خو په دې باندې صبر وکړه، کیدای شي الله پاک جل شانه ستا نه داسې اولاد د دې ښځې نه پیدا کړي چې هغه ستا لپاره د خیر سبب وګرځي. نو ټیک ته چې ستا خو دا ښځه خوښه نه ده خو په دې کې پټ په الله ستا لپاره خیر ایښي، ځکه چې دا فیصلې خو په اسمانونو باندې شوي دي، ستا او د دې نکاح چې کوم دی الله پاک مقرر کړی وه، نو دې کې ستا دپاره خیر دی. بعضې وختونو کې انسان ته یو وزیرو اب بادشاہ به ورته وایي چې بادشاہ به څه کار کوو، نو وزیر به دی بادشاہ دی کې به یې خیري. یو پیر د بادشاہ لاس غوڅ شو، نو چې لاس یې غوڅ شو نو وزیر ورته وایي بادشاہ ورته وایي وزیر وي لاس مې غوڅ شو، هغه وزیر ورته بادشاہ دی کې به یې خیري. نو بادشاہ غوسه شو، پخواني بادشاهان به کمه کړو، غوسه شو وزیر حکم یې وکړو د وزیر جیل ته کوي. نو وزیر چې کله جیل ته کو وزیر بادشاہ دی کې به یې خیري. نو وزیر جیل ته کو بادشاہ ښکار دپاره بهر ووتو، نو اوسه یا یو ښکار ته مخکې او دې ورپسې، نو پخواني بادشاهانو ضدیانو نو دې ضد هغه څه چې زه به دا ښکار رسوم خامخا به یې رسوم، دا بس یې اس ور خلاص کړی دی او د هغه وخت مناسب چې غشي و لینده وه په هغې باندې ګزارونه کوي ښکار ته خطا کېږي. اخره کې دې د خپلې بادشاهۍ نه ور ووړېدو، ځکه پخوا به داسې لکه څنګه چې زمونږ د سټیټ د والي سوات ته بونیر او شنګلا او دغه یو څو ضلعې وې پکې، نو دغه وړې وړې بادشاهۍ به وي، نو دې دغه خپلې بادشاهۍ نه بهر ووتو او په یو ځنګل باندې ورغی. چې په ځنګل باندې ورغی نو هلته کې سړي خواره او د هغوی څه خپل ترتیب او خپل دین و، نو بس دې نیولې دی بادشاه وی لکه ښکلې ښکار او د دې سړي خوارو د قربانۍ سیزن و جو بادشاه یې نیولې دی وي ښکلې څاروي خو مونږ یو ځان سره یې بولې دی یاره وي داسې کار کوو چې خپل مشر ته یې ښیو چې د باندې قرباني کېږي او که نه کېږي. نو چې بادشاه یې بولې دی او مشر ورته کته بره کتلي دي هغه وي دی خو ټیک خو اخره کې چې کله د لاس ته خیال شوی دی نو که د خو لاس غوڅ شوی دی ده کې خو غیب دی په ده باندې قرباني نه کېږي دی پرېږدی. بس بادشاه چې کوم دی را پرېښی دی، بادشاه ډېر خوشحاله شوی دی، ګورئ وزیر خو ما ته وي چې په دې کې به یې خیري ما په دې وجه جیل ته خو زه هم د دې وزیر نه تپوس کومه چې زما خو په دې لاس غوڅېدو کې خیر و، خو ته چې کله ما جیل ته وردننه کولې نو تا ما ته وي چې دې کې به یې خیر و چې ستا په دې جیل کې کم خیر و. نو راغی نو وزیر یې راوکاږه، وزیر وایي زما خو په لاس کې خیر و، زه خو الله پاک د سړي خورو نه بچ کړم، خو دا راته ووایه چې ستا په دې جیل کې کم خیر و. نو هغه بادشاه زما نیکه ستا د نیکه سره وزیر او ستا د نیکه وفادار چې چېرته به ستا نیکه تلو نو زما نیکه به ورسره تلو، زما پلار ستا د پلار وفادار چې چېرته به هغه تلو نو زما پلار به ورسره تلو او زه ستا وفادار وم. نو ته چې په ښکار پسې تلې نو زه به خامخا درتلم، نو ستا خو لاس غوڅ نو ته خو به د هغې نه بچ شوي، زما خو لاس غوڅ نه و که نه، نو زه جیل ته شوی نه وي نو زه به یې قرباني کړې زما پکې دا خیر. نو د الله رب العزت په هر کار کې د انسان دپاره خیر وي، خو بعضې وخت تاسو به په خپله باندې هم کتلي مشاهده کې به ستاسو هم راغلي، بعضې وخت کې سړی یو کار په سړي باندې یو سخت راشي یو کار راشي او دی هغه ډېر بد ګڼي چې دا خو ډېر بد وشو، پټ پای کې الله رب العزت د ده لپاره خیر ایښي. نو دلته هم الله فرمایي کو په دې ښځه ظاهري طور ستاسو خوښه نه وي او دې کې پټ الله رب العزت کېدي چې ستاسو لپاره خیر ایښي. د دې نه داسې اولاد الله پیدا کړي چې هغه د امت لپاره د رهنمایۍ او د اصلاح سبب وګرځي، هغه د ملک لپاره چې کوم دی ستا د معاش لپاره چې کوم دی د ښه کېدو سبب او ذریعه وګرځي. نو الله وي په دې باندې صبر کوئ. فإن کرهتموهن او چې تاسو نه خوښوي ستاسو نه خوښوئ هغوی لره فعسا نو څه لرې نه ده ان تکرهو دا چې تاسو نه خوښوئ شیئا یو څیز ویجعل الله او وګرځي الله پاک فیه په هغه څیز کې خیرا کثیرا ډېر خیر ستاسو دپاره، ستاسو دپاره پکې الله ډېر خیر وګرځي.